راځي د پیغمبر الله سلام سیرت دا موږ ځان سره والو دا د میلاد پروګرام دا د سیرت پروګرام دا د تصوف مجالس دا د دوی د پاره دي دا د امت خیر دی کو دا د امت خیر نه وي کو تصوف نه وي ستا تبلیغ بیکاره تصوف نو ستا مدرسه بیکاره تصوف نو ستا امامت بیکاره تصوف نو ستا تجارت بیکاره تصوف نو ستا بدصحی بیکاره تصوف نو ستا انفرادی عبادت بیکاره دا روح دی تصوف نه بغیر ګوره درې قسمه اذکار دي یو ذکر دی تعلیمي وسې زه کومه یو ذکر دی دعاوي دعا کې ځان ذکر وکړه الله 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 بیا به دعا وکړه یو دی ذکري د تصوف ذکري طریقت دا به یو شیخ نه زده کوي بیعت به کوي ابا د توي دا کوا دا مکوا دا مکوا دا کوا دا کوا دا دومره کوا دا دومره کوا دا به زده کوي بادشاہانو کړي دي امامانو کړي دي وزیرانو کړي دي بغیر تصوف نه زمارونو تبلیغ تزه نو ټکارې بخوري بغیر تصوف نه جمعات کی امامت کې ټکارې بخوري څومره امامان دي چې خلکو له منځونه کوي شته به تاسو کې چې خدای له منځ کوي خلکو له منځ کوي خلک نه وخت شو جو ودرېږي وخت دی جو نه ودرېږي ته چاته تلوي دا خلکو له منځ کوي زه یو ملایم چې ځان له منځ کوم خدای له منځ کوم واحد زه یو ملایم زما پلار چې بیت الله شریف کې دوره وکړه خدای پاکه د دې غلامانو مخلاص کړي زمو جمعه تراشه د غړې لګېدلې ده په غړې کې لیکلي دي چې په دې ټیم به مونږ کو د دې ټیم مطلب دا دی چې د دې نمخ کې مونږ نه کو بس هر سړی راځي کینی هر سړی راځي کینی کوم په یو نیمه ودرېدو کو په 20 منټه کم ودرېدو کو 20 منټه کم دې ته امامتي وي اوس خلکو په یو نیمه موږ پرځ دی خو یا به نیمه یو منټه خو کېږي چې خلک ځان له موږ کوي نو خو خدای نه مونږ نه کوي راځه مولي صاحب د یو پیر نبیعتو کا چې ستا نیت دلته د الله جل جلاله ډک او چې کله جنازې کې ولاړې او د خانانو جنازې د عام خلک بګیم وي لکه شپږ صفه کوي اوه صفه کوي د خوره شي ته چاته نه کوي اموري صاحب جنازه کوي الله اکبر او چې د غریب سره جنازې الله اکبر الله اکبر وړایي ته خدای له جنازه کوي ته د پیغمبر سیرت اپناوي کو ته څه کوي کو تصوف نه بغیر و استا کاروبار به غلط وي التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا رحمت ته الله جل جلاله د استاسو د جمعات او ذکر او تلاوت په داسې محافل آباد کی د شریعت په چوکاټ کې دنه مونږ چغې سورې نه وو مونږ داسې ذکر نه کوو چغې سورې وو راځه سره کېنې کنه څنګه ذکر کوم مونږ او زه خپل خانقاه کې وامه کو د چا زما په تیز ذکر یې راځي په کله راکاوه کو په تسبو دې ته راځي په کوتو کاوه کو په ډیجیټل دې ته راځي زلرګي پاره کاوه چې چل کاوه زما د رب نومالا بس اوستا خو خدا کله د کلاري आवाज دی او کله د پکتیز आवाज دی چې پاکستان آزاد دي نو موږ څنګه ذکر کوو پاکستان کا مطلب کیا بدی لا اله الا الله پاکستان آزاد شوی ادا شوی والله کو بدی آزاد شوی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله جندوانو ته ونسی او چې تاسو د دوی اختر میا شرابه رشي تاسو به ارمانځه پسې بدی ذکر نه کوئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد کوي کنه کوي ولې کوي په دې ځا عبادت نه دی نه بابا دا عبادت نه دی ته چې حج له خدای بوزي او خدای د عمره نصیب کړه او تا په اسلام آباد کې حرام واچو او تا چې شروع کړی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك ما سره ودا مرمړي دارمړي وکنه دا نور خلک ازم تربوران چې دا ورا سره کله په حج کې ما وای په دې زمو وایا او ولې وای په دې ځا وجدا خدای ته جایز دي ما ځکه مونږ وای چې کله ذکر جاری جایز دي زي الله دې تاسو مونږ جنتیان کې
الله دې زموږ دا ناسته قبول کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل مکمل اکمل اتباع دې الله جل جلاله مونږ ته نصیب کړي